مخکې د مسلمان لور به برقه کې وتله، اوس د خیر اسد دین ترقي وکړه، د مسلمان لور په ماسک شریف کې وځي. مخکې د مسلمان لور به بار ته وتله، چا به مخ سیکو، اوس کوټه کې دننه ناستې ده، کور کې ده، چاردیواري د کور هم شته، چاردیواري د کوټې هم شته، د کوټې د دروازې نه شاته پردم لګولې ده، د کړکۍ شاته پردم ده، خدا په بربند مخ باندې ټوله شپه ټوله دنیا کې خلک ګوري، پردو سړو سره گیم کوي. او سوی ورته هغه سړی ته وایي کمیس وشلوه، هغه ورته کمیس وشلی، دا ورته وایي پرتوګ وشلوه، هغه ورته پرتوګ وشلی، دا ورته وایي چې کوم دی مخ تور کا، هغه مخ تور کی، دا ورته وایي چې کوم دی دیوال ته خپې اوچتې کا، هغه دیوال ته خپې اوچتې کی، بیا د هغې نمبر راشي، دا ورته وایي شابه کمیس وشلوه، هغه کمیس وشلی، بیا ورته وایي پرتوګ وشلوه، دا پرتوګ وشلی، دا ورته وایي ګډه شه، دا ګډه شي، ورته وایي بوتل باندې کینه پاسه، دا د بوتل ځان ته کیني په هغې کینې وپاسي. دا ستا او زما د مسلمان بچو حال دی. او که دا باباګان پرې غوسه کېږي نو خیر دی، تاسو غوږونو کې ګوتې کښېنئ چې دا کوم نوجوانان دي د دې نه تپوس کړه، خبره مې غلطې راته ووایي، غلطه لګیا مګر. نو ته څنګه وایې چې زما په معاشره کې دین ترقي کړی ده؟ دین کوم دی کې ترقي کړی؟ دا د امریکې ټټوان او غلامان د مدرسې ختمول غواړي، الله مې د قسم وي مدرسه به آبادی، مدرسه به آباد. پاکستان د سپریم اداره چې ورته ویلی شي، د پاکستان پارلیمنټ کې د مدرسې د خود مختارۍ او د مدرسې د ازادۍ بل رالی، پاس کړی شو، په سینټ کې پاس کړی شو، بیا هغه بل واپس کړی شو، اعتراض پې ولګېده، هغه اعتراض ختم کړی شو، بیا دوباره هغه بل واپس کړی شو. او دا یو بانې جوړه کړه چې موږ ته د اغیارو نه خطره ده، کو چېرته موږ مدرسې له ازادي ورکړله نو بیا به زموږ په دې ملک کې په دې به پابندۍ ولګي، د غیرو د طرفونه به پابندۍ ولګي. دا د امریکې ټټوان او غلامان د مدرسې ختمول غواړي، الله مې د قسم وي مدرسه به آبادی، مدرسه به آبادی. مدرسه چې په کومه ورځ بنده شوله په هغه ورځ به په پاکستان کې د لا اله الا الله صدام نه لګي. دې د وجې نه مسلمانانو په موږ او تاسو امتحان وخت راغلی دی. دا وخت په بخارا هم راغلی، دا وخت په سمرقند هم راغلی، دا وخت په قرطبه او په زماسپین هم راغلی، په اندلس هم راغلی. هلته خلکو مدرسې یوازې پرېښودلې، وي مدرسه پوه شه ملا پوه شه، جومات پوه شه ملا پوه شه. زما د مدرسې سره سویمه ده، زما د جومات سره سویمه ده. بیا د هغوی په جوماتونو کې بربنډې جنکۍ ګډېدلې، بیا د هغوی په جوماتونو کې خره ودرېدل، بیا د هغوی په جوماتونو کې سپي ودرېدل، بیا د هغوی په جوماتونو کې پیشوګانو بچي راوړل، بیا د هغوی په جوماتونو او مدرسو کې استبلې جوړې شوې، خلکو پکې اسونه تړل، بیا په هغې کې د شرابو محفلونه لګېدل. دا وجه څه وه؟ وجه صرف دا وه چې د خلکو علماو ته صرف جومات پرېښود. دا د امریکې ټټوان او غلامان د مدرسې ختمول غواړي، الله مې د قسم وي مدرسه به آبادی، مدرسه به آباد. پاکستان د سپریم اداره چې ورته ویلی شي، د پاکستان پارلیمنټ کې د مدرسې د خود مختارۍ او د